دا سماویلو چې د معتزلو نواز او اډوکې او تخم د صحابو په وخت کې پرېوته. چنانچې هغه څنګه چې کله د معاویه رضی الله تعالی عنه سره روغ صلح وکړه او د هغه په لاس کې بیعت وکړو، په دغه وخت کې د خلک جدا شو او دوی د ځان باره کې ووایي چې خلکو دوی باره کې ووایي چې اعتزلوا واشتغلوا بالعبادة والعلم، یا د دوی ځان باره کې ووایي چې اعتزلنا واشتغلنا بالعبادة والعلم، چې موږ اعتزال اختیار په دې وخت کې او علم و عبادت کې مشغول شو. دا د معتزلو څخه پرېوت او بیا مستقل دي دا ولې تسلیم ذکر کړی دی چې واصل بن عطا د مخکې د بین المنزلتین خبره وکړه، نو امام حسن بصري وفرمایل چې قد اعتذر عنا، زموږ د دوی جدا شو په دې مسله او د حق نه روګرداني اختیار کړه، دوی په معتزله مشهور شو او ځان د دوی اصحاب العدل توحید وی د هغې وجه هم ذکر شوی. اوس وایه چې د دې د مذهب بیا وروسته په بغداد، کوفه، بصره دې کې کلک شو. د هغې یو غټه وجه دا وه چې د دې بنیاد چې دی هغه علمي و او دویمه اهمه وجه دا وه چې حکومت دې سره راغی. چنانچې محمد رشید معتزلي و، واثق بالله معتزلي و او دا شان معتصم بالله معتزلي و، د هغې نه پس متوکل راځي نه هغه د معتزلو خلاف. لیکن دا درې خلفا بادشاهان چې دا معتزله و عقیدې لحاظ سره خاص کر د خلق قرآن په مسله کې د دې مسلې له زور ورکړه او د معتزلو تسلط قایم شو او هر طرف ته معتزلو تسلط. الله تعالی د حق لپاره امام ابو الحسن اشعری چې کوم دی مختص کو او دیم په سر کې معتزلو مفصله خبره ما تاسو په سر کې کړو او د خپل استاد جمعي دي خلکو سره مناظره د هغه یو مناظره بحث ذکر کړي. ثم انهم توغلوا في علم الكلام على المعتزله، علم الكلام کې ډېر غلو دي خلکو وکړه تو ادخلوا الفلسفه فيه وتشبثوا بأديار الفلاسفه او جو دی معتزلو د فلسفو په لمنو پسې عالمونه راټینګ کړي، تشبث مقبول لګول کوي د فلسفو لمنو راټینګ کړي په کثیر من الاصول والاحکام، په ډېر اصول او احکام چنانچې ډېر خبره کې دا وی فایل شو. وشاع مذهبهم فيما بين الناس او د دوی د مذهب د خلکو منځ کې خور شو، ډېر خلکو منځ تاسو باندې وسلګي شیعیانو متاثر الى ان قال الشيخ ابو الحسن الاشعري رحمه الله، دا اشعري ورته ذکر چې دا د حضرت ابو موسى اشعري رضی الله تعالی عنه قبیله او دا مفصل حالات چې تاسو ما ویل تبیین کذب المفتری فيما نسب الى الامام ابو الحسن الاشعري، دا کتاب کې تاسو ملاوي شي او په دې باندې ذکر مفصل حالات امام تاج الدین سلوکی او کتاب لیکلی طبقات الشافعیه الكبرى، طبقات الشافعیه الكبرى لږ جلد کتاب شته خلک خیته د بلد جلد کتاب شته کتاب ضرور الله وخت ډیر داسې رسائل د علم کلام او د فقه چې عام طور نه ملاويږي هغه په هغې کې درس کړي، هغه هغې کې څه درس کړي دي او ویلي چې فلانکي دا رساله د مختصر ده زه دلته درس کوم نو عام ملاويږي نه، خو په هغې کې درس نه ملاوي. علامه ابن جهبل الکلابي دا یو عالم تېر شوی دی، د دې یو رساله ده د جهاد په نفي باندې چې الله باندې جهاد نشته، عام طور نه ملاوي. په دې هغه کې طبقاتو کې علامه تاج الدین سبکي درس کړی نو هغې نه ما ځان له بیا پوښتل. وقال الشيخ ابو الحسن الاشعري لاستاذه ابي علي الجبائي، او اشعري ورته ذکر چې ابو موسی اشعري سے په اولاد په دې باره کې ډېر روایت دي، لیکن د دې د وفات نفس چا په خوب کې ولید چې ابو الحسن اشعري سے سال نبی له سمونی نبی له سم ورته چې ابو الحسن اشعري نجات مونته تاسو سمانو ویلي زما حدیث زما خبره درستی دي نشي، تاسو سمانو ویلي چې الايمان يمان والحكمه يمانيه، الایمان یمان والحکمت یمانیه، چونکه ابو موسی اشعری سے د قوم نبی علیہ السلام راغلی یمن نو نبی علیہ السلام او وخت دا حدیث فرمایل د دې تعریف کړو الایمان یمان والحکمت یمانیه، ایمان د یمن نه یعنی یمن نه راځي او یمن مصدر دی، والحکمت یمانیه او هم چې کوم دی یمن والا ده. د دې کې د یمن والے فضیلت بیان شو، نبی علیہ السلام د کې هغه څه وایي تاسو معنی ویلې الإيمان يمان والحكمة يمانية أبو الحسن الأشعري عليه تعالى. إذن إلى عود الإمام أبو الحسن الأشعري غير تعرفون خلقه ذكر كريم. إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري للأستاذ أبي علي الجبائي، والأستاذ أبو علي الجبائي لذو محمد بن عبد الوهاب
او جبا په تشدید سره بغیر په تشدید سره دا په بصره کې یو کلی نوم او هغه ځای کې د ابو علي الجبائي پیدا شوی ځکه ورته جبائي وایي. د استاده ابي علي الجبائي پولیسان ته تاسو کو ما تقول في ثلاثه اخوه د درې ورونو بارک څه استاد ما ته احدهما مطيع والاخر عاصيا، یو خو مطيع مرشد او بل وی چې هغه عاصي مرشد والثالث صغير او درې معصوم مرشد. استاد له جواب ورکو فقال الجبائي ان الاول يثاب في الجنه، اول چې دغه په جنت کې ثواب ورکو، والثاني يعاقب الله پاک په جنت کې ثواب ورکوي، والثاني يعاقب بالنار او دویم به دوزخ ته دوزي. ځکه یو لومړی په حق کې چې کوم دی دا الله باندې واجب ده چې جنت ته بوځي، ځکه مطیع له ثواب ورکول په الله واجب دي. دا معتزله عقیده او عاصی چې کوم دی جهنم ته داخلول دا په الله باندې واجب دي. دا معتزله عقیده او دریم باره کې وایي والثالث لا يصاب ولا يعاقب، چې دریم نه ونه ثواب ورکول شي او نه به عقاب ورکول شي. دې ماشوم فقال الاشعري نو امام اشعري ورته په جواب کې وایي فإن قال الثالث اعتراض بوستان چې استاد ګلادریم ماشوم رو لګي او دا وی چې یا ربي دا اصل کې د خپل مدعا فورا ثابتول شو امام ابو الحسن الاشعري، لیکن ترقی من الادنى الى الاعلى کې ورور فدام کې د خپل راډینګي فدام کې د استاد د خپل جګمنه راټینګي او ورنه د فور خپل مدعا مخه کې خو دې شو د کبیر مبارک کبیر عاصی مبارک، لیکن اول صغیر تاسو کو راغی جواب ورکړ اخر کې دا کبیر تاسو عاصی. لو قال الثالث يا كجر الادريم وي فإن قال الثالث يا ربي لما امتني صغيرا ولدي اللازم په حالت ما شمالك ملكم وما ابقيتني الى ان اكبر فاؤمن بك واطيع. اول دې پرې نه فوجم چې ځل وشوي وستا پتا می ایمان وروړي وستا می اطاعت کوي فادخل الجنه وجنت به داخل شوی المقدر جنت داخل شوی بيدا وقت والله دي ما شئت تصيف وماذا يقول ربه؟ فقال الجبائي الجبائي جواب ورکړي اشعري ته چې يقول الرب الله وتداوي اني كنت اعلم منك انك لو كبرت لعصيت فدخلت النار. ماذا فتوى ايه معشومه چونکه بابا باندې اصلح واجب دي، اصلح خبر او اصلاح په سلامت تبارک کوم انسان بارک نو ما ته فتوى چې ته لوي شوی او مالک شوی الله اته حساب زما دا فرمانی کړو په داخل النار نو اور ته داخل شوی. دغه دا په حق اصلاح فیصله دا و چې په حالت ته تکمیلیت کې ماته ووجه دا اصلاح دا جواب دوار. وكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. فقال الأشعري والأشعري فلمدعة راغي فإن قال الثاني يا ربي لما لم تميتني صغيرا لئلا أعتي لك فلا أدخل النار. استاذي بنادرين كسر الوير يودي جهنم تلاړ او عاصي وا او د ماشوم په خوا کې ناس دې راپار چې خدای ته چې الله تا باندې خدای لازم چې اصلاح فیصله زمو په حق کې وکړي زه ولې لوي کړم چې ستاسو ورمانی وکړه جهنم ته ووتلو زما په حالت ته فعلیت کې مرکړو جهنم د اور نه وبچم او جهنم د اور نه چې بچو بل زما جنت ته تر بیا به اعراف کې زما په حق کې د اعراف تطلو جنت ته اصلاح و په نسبت ته جهنم تطلو دیګلالوی ورور هدایت راځي وماذا يقول الرب الله پاک وسوي لفدغه دغه فبهت الذي كفر دې چپ شبلکو فبهت الجبائي تحير الجبائي عن الجواب ولم يستطيع ان يجيب له. جواب چې کوم دی ورنکو فبهت عام طور باندې مجهول استعمالي جو معنا د معروف ورکی او کم چې فبهت یعنی معروف استعمالي معنا د معروف ورکی. عرب کې دا ډېر افعال چې هغه مجهول استعمال شي لیکن معنا تفسیر د معروف ورکی ښه باقي کې مده ول مستقل علماء کتابونه لیکلي دي الفاظ دي د ابن علان الصديق یو عالم دي هغه داسې الفاظ راول کړي باقي یو کتاب لیکلي ما سره څول کې جز دي چې هغه تمام عرب مجهول استعمالي لیکن معنا د معروف ورکی من جمله د الفاظ یو بوهیتا د بوهیتا په معنا د تحیره سره دي يتحير الجبائي متحيره شو وترك الاشعري مذهبه او دا او نور اسباب سره یو دي شو چې امام اشعري دا مذهب پرې خو کما تدلو فاشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة. دي تفسير ټول تاسو مقدمه کې کړو کړه یا د دې او د چې څو تابعداري زده وکړه د شاګردان باقلاري امام الحرمين ابن فورق دا ابو ذر الحروي د دې ټول اصحاب ذکر تاسو په دغه کې ملاوي دي چې تبیین کذب المفتری د اصحاب ذکر د شاګردانو ذکر بیا د شاګردانو ذکر
نو دا دغه چې چا د تابعداري وکړه د ټول مشهوره شه به ابطال رأي المعتزله د معتزله د رأي په ابطال و اثبات ما ورد به السنه او په اثبات هغه څه چې سنت ثابت کړي وماذا عليه الجماعه او جماعت د صحابه په تیری فسموا اهل السنه والجماعه الذي نمكن خذوا اهل السنه والجماعه ولا دري خبره دي کړه یو ابو الحسن اشعري کې دغه د آراء ابطال او د مقدم ها څه څه مقدم زید دا چې سنت دې ګرځي ثابت کو او درې دا چې جماعت باندې کوم جماعت په کومه لار سره په غلار لاړو دا اول کار شو کې ابطال لغی دارایو یا سوچ دا و چې د وخت مصلحت دا چې دې سره باس مکه دغه مکه دې بیا ډیری دا د مسله ده یعنی بیا د سره باس مکه دې بیا ډیری هغه نه خبره ډیری باس سره وکړي مخه ته خړ پریوز دې بیا یریږي چې بیا یریږي دا غلط اصول دي چې باس سره نه کې دې بیا نه ډیری او چې باس سره کې دا خبره شوه د کوم سیستم ختمول غواړي ذکر مکه او هغه د خیرت دنیا ده دا بعض شی مبارک صحیح ده نه هر څه مبارک نه ده هغه کې طوفان روان دي سیلاب روان او دې کې خلک ته پته داخله ګټول سړي او ته چې یاره دې ذکر نه کوو را باندې شي سیلاب دا خبره چې دې ذکر نه کې خلک وځي سره ټول او چې ذکر وکړي خلکو تخته سیلاب راغلی ټول خلک باندې بچي او دې کې شک نشته بعض اشیاء ذکر مکوا نو به ختم شي هغه چې کله قوت کې نه او چې کله کومه فتنه په قوت کې شې دې مدافعات بیا پکار دی ښه دې سره بیا مناظرې مباحثې دا پکار دي چې د هغې غزور مات شي شوکې ماته شي او که د مناظرې هېڅ فایده نه په دې زمانه کې دا فایده هر چا ته عایا ده چې د اهل بدعاتو شوکه ماته شي او هغې چې کوم طریقې سره نور خلک ګمراهۍ هغه لارې چې کوم دی بند شي تاسو اورئ دې کې دا خبره مخکې کړې ده ومن تبعه دي مسؤول شو بإبطال المعتزلة ده بسر كيوني رست بيوني وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجمع تخلي مقدمة بتحلي باري تخلي مقدمة بتحلي باري اول ما پټي صفاکي خسته به کوم دې کارېزو مریضو بدر کې مزیدار به کله هغه نفس ورته بیا څور واچي تخم ورواچي تخم مخکولي کارېږي په کې ولاري او دا د غنم تخم ورواچي ټول غنم باندې تباشي تخم نو فائدہ ولا دا خبره او د دې په زمانه کې خدای پاک کومه او نهر کتاب سماویل امام ابو منصور الماتریدي پیدا او څنګه په دیار عرب کې او په مشرق کې او په اندلس کې امام اشعری دا په لوی امام باندې مشهور شو چې کوم خلک منسوب هغه شاعرو باندې منسوب شو دا رنګي وما ورا النهر کې او د دې شفاو شکه مې الاخيري بر تغییر شو بنگلاديش شو او اخو ازبکستان دا رسول علاقه دیګ نسب شو خراسان رسول علاقه دي کې ټول خلک امام ماتریدي ته منسوب شو دي په ماتریدیو باندې مشهور شو او دا دوا فرق نازیو کې شمار شو د اهل سنت والجماعت ترجمانان شمار شو او د دې په واسط کې اختلافات سره د اختلافات چې کومه ډېر کم دي او دین دا هغه بالکل لفظي یا معنوي دي خو د لفظي مشابه دا څو مسلې د تفسیر د سماویل په ځستا امام بیانې په قول باندې رسمي دا وایي فسموا اهل السنه والجماعه دې پورې خبره پوره شو البته د اهل السنه والجماعه په نسبت باندې خلکو سره د درېو د اهل السنه والجماعه وشي کوم د دې کسو د عملو کې نیکو نو الله پاک دې اختیار ورکړي چې دې اختیار ورکړي په دنیا کې چې نیک عمل کې جنت ته ورځي او جنت ته تلل د نیک عمل بلغي لپاره سبب ګرځي علت په ګورني ګرځي علت الله فضل لخوا سبب ګرځي او کو نو کسه تا بدل کړو دمه جهنم ته جهنم تسلو لپاره د بد عمل سبب ګرځي علت پرې ګرځي الله غواړي الله هغه جنت ته بوځي نو دلوي کس یو ورور چې دی هغه د جنت والا اعمال کو جنت ته او بل کس د دوزخ والا اعمال کو دوزخ ته پاتې شو ماشوم دغه ماشوم بخاري یا خو به کافر یا مسلمان خو چې دغه ماشوم مسلمان یې د مسلمانانو په کور کې پیدا شي مور پلار مسلمانانو اطفال المسلمین چې ورته ویل شي نو زه باره کې د علماو راځي قول الله چې دا ماشوم چې د مسلمانانو اولاد د مور پلار مسلمانانو دی به جنت ته ځي ورته ما د علماو په دې باندې اجماع نقل کړی دی به جنت ته او کوم ماشوم چې کافر یعنی مور پلار کافرانو او اطفال المشرکین دې به کوم ځای کې د دې کې اقوال نو بری قول خدا دې د جمهور علماو لري چې دې هم جنت ته او دلیل کې دا حدیث پیش کړي چې نبی رسول الله معراج په موقع کې د شرک یو د حضرت ابراهیم علیه السلام یې ولیدو چې دوی تماشومان راغون شو د مسلمانانو او دیو د تعلیم ورکو په جنت کې
د صحابو تاسو کو واطفال المشرکین حال المشرکین اطفال متراوشي دین تعلیم ورکو بجرت کی نبی علیہ السلام وی واطفال المشرکین او د مشرکان اولاد د دې قول دا معلومیږي چې د مشرکین اولاد به جنت ته ځي او دیم قول لري چې د مشرکین اولاد به دوزخ ته ځي او باقي کې علما دا حدیث نشته چې الوائده والمؤوده كلاهما في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام چې خخول کې او څوک چې خختړي یا دواړه به جهنم ته ځي چې د اسلام دور رمخ کې کوم ماشومان مخفول شي یا چا مخفول دي دواړه به دوزخ ته ځي ګوره دې کې خخول کې مالا او دوزخ ته ځي څوک چې خختړي یا د مشرک د اولاد دا جهنم ته ځي لیکن د دې وجه دا علماء چې اولاد د مشرکین او اطفال د مشرکین چې دا به دوزخ ته ځي لیکن دې حدیث علماء جواب کوي چې اصل کې دا موعوده خاصه ده چې هغه موعوده چې بالغ او دې د خپل مور پلار ته وایي چې ما خفه کې نو دغه بارک د حدیث کې الوائده والمؤوده كلاهما في النار چې دا خول کې او کما اولاد شي خختري هغه بالغ دا جهنم ته دي بالغ غیر بالغ اولاد بارک دا حکم نه او دریم قول دی چې دا موقوف ته په علم د باری تعالی الله پاک غواړي جنت ته ویلو الله غواړي جهنم ته ویلو او څلورم قول دی چې دی جنت ته ځي خو دا اطفال مشرکین خدا به د مسلمانانو او د جنتیانو چې کوم دي خادمان په دور د خدمت په جنت کې اوسي او خدمتونه وکړي لیکن مزيدي یا سړی موږ دا سوال کوي چې الله ورته به تورې خادمي جنت ته بوزي په تورې خادمي نشته بوزي جنت ته بوزي دا یې مزید یو قول لري او بل قول لري چې دی به آراف کیږي کوم ځای کې وایي آراف کې وایي یعنې جهنم او دوزخ په منځ کې چې کوم ځای او امام بني رحمۃ اللہ علیہ قول په کې دا دی چې چې کوم دی سکوت پکار دی چې سویل نه پکار په علم د باری تعالی باندې پرې خودل پکار بیا آراف چې دا دوزخ او جنت په منځ کې یو ځای بعد درات چې دی کې به جنات دي کوم متی جنت دی دا مرتضیه او کوم ګناګاران جنت چې دی به دوزخ ته راشي متی چې دی جنت ته دی دا یو قول دی ورنه اکثر علما دا وایي چې هم جنت ته دي چې دا غي خوراک به کوم دی بو یولي او د اکل او شرب باندې څه پروبلم د دې ټول کار کوي على كل حال امام سیدی باندې توقف کول کړي او زم کو نه چې عرب څه دي نو دې ته جنتیان راځي او دغه غیر مچ کوي د دنیا نظاره کوي او دنیا نقشه مو د خپل په مخه ته دی او خپل دنیوي ژوند په کرامه کې ته کوي او چې پلاګینه کې متبر کوي درشک کې ناس کو عظمت کې ناس تل تم سبقونه ودا وخت او دا ټایم او د دې لري پلاګینه کې دا ټول اشیاء د درابه د عرب څخه الى كل هذا اختلاف د اقوال د مشرکین په اولاد کې د اقوال مختلف دي يكفي الى هنا اليوم